ډیرو محترمو مسلمانانو، نن د جمعې مبارکه شپه ده. نن د داسې بهترینه وظیفه ښیمه انشاءالله چې صرف 314 پیرې دا وظیفه وکئ، په 10 منټه کې وکئ او په دې 10 منټه کې هم الله جل شانه انشاءالله حاجت پوره کوي. یو ورځ وظیفه ده، د جمعې مبارکه شپه ده، نو که غواړئ چې حاجت مو پوره شي نو دا وظیفه انشاءالله در سره وکئ. الله جل شانه به ستاسو حاجات مشکلات انشاءالله ضرور ختموي. دا داسې وظیفه ده محترمو چې دا د الله تعالی په قرآن کې هم ذکر ده، دا وظیفه حدیث مبارکو کې هم ذکر ده. زه له هغه وظایف در کوم کوم چې ډېر زیات انتهایی مفید وي، انتهایی آسان هم وي او ډېر زر سره د الله تعالی د دربار نه د حاجتونو د پوره کېدو هغه سرټیفیکیټ او د الله تعالی د خزانو نه د وصول کېدو حاجاتو طریقه هغه په ډېره زر محترم الله تعالی انسانانو ته ورکوي. نو کوم څیز چې د الله تعالی په قرآن کې ذکر وي، یعنی زمونږ په قرآن مجید کې ذکر وي، په حدیث مبارکو کې ذکر وي، رسول الله مبارک هم صلی الله علیه وسلم ښودلي وي چې په دې باندې الله تعالی مشکلات اسانوي، مفهوم داسې دی. او دغه رنګې الله تعالی هم هغه ذکر کړي وي. او بله دا محترمو چې د پیغمبر په هم الله تعالی یو زبردست حاجت، یو غټ مشکل، یو غټ مسله الله تعالی په ختمه کړې ده. نو ګوره، یو قرآن کې ذکر ده، لومبنۍ خبره دا زما او ستاسو د یقین دپاره بهترینه نمونه ده. دویم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم ذکر ده. دریم نمبر محترمو، د یو پیغمبر په هم الله جل شانه کار هغه سر ته رسولی، یعنی داسې یو بهترینه مسله، داسې یو پیچیده مسله چې هغه په هم پوره شوې ده. نو درې تصدیقه دا خبره مو تاسو ته کوي، یو د قرآن، یو د حدیث، یو د پیغمبر. نو چې دریو مطلب درې ځله داسې بهترین تصدیق کوونکې وظیفه. ګوره، هر کله چې سړی وظایف کوي نو څوک د کتاب نه ووایي، څوک د چا نه اورېدلي وي نو ویې وایي، څوک چې دی بله څه طریقه د ځان نه هم پکې اکثر بعضې خلک وښیي د تجربې په طریقه باندې، د تجربې په عوض باندې. خو موږ درته هغه وظیفه ښیو چې هغه د قرآن، د حدیث او د پیغمبر وظیفه وي علیه الصلاة والسلام. نو تاسو کوشش وکړئ چې دا وظیفه انشاءالله نن خامخا د خپلو حاجاتو دپاره، د خپلو مشکلاتو، د خپلو غمونو، د خپلو نه پوره کېدونکي حاجتونو، د خپل نه ختمېدونکي مشکلاتو دپاره دا وظیفه انشاءالله تاسو خامخا نن وکړئ. 314 پیرې په یوه ناسته باندې یو پیره انشاءالله وکړئ. الله تعالی مو سره حاجات مشکلات ضرور پوره کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، الله دې ستاسو حاجات پوره کړي، الله دې ستاسو مسلې ختمې کړي، الله تعالی تمامو ځوانانو ته د عافیت زندگی ورکړي، الله یې تور سرو زنانو ته د ښکلي جوړ خاوندان ورکړي. نور څه مشکلات دې وي الله تعالی دې هغه ستاسو ختم کړي. مدرسه کې هم به دعاګانې کوو، نن د جمعې شپه ده انشاءالله لړمې غواړئ چې ختم وکړو او ټولو مسلمانانو ته د هغې په باره کې دعا وغواړو چې الله د ټولو مسلمانانو حاجات او مشکلات او پریشانۍ الله تعالی په دې جمعې په شپه باندې الله ته ختم کړه. دا جمعې شپه هم ډېره بهترینه ده، جمعې ورځ هم ډېره افضله ورځ ده، په دې کې خصوصي رحمتونه نازلیږي، دا د عافیت شپې وي. نو په دې کې د الله تعالی سره خپل راز او نیاز ضرور کوئ، الله تعالی نه غواړئ. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه قرآن کې هم ذکر ده. هغه وظیفه تاسو ته به زه اوس وښیم. هغه وظیفه د لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. محترمو، دا په قرآن کې ذکر ده، صحیح شوه، په قرآن کې دا ذکر ده، دا د مشکلاتو لپاره بهترینه ده. دویم نمبر، دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه هم ثابت ده چې هغوی فرمایي صلی الله علیه وسلم، مفهوم یې داسې دی چې کوم انسان مشکلاتو کې وي، یعنی د مشکل په وخت کې دا وظیفه ډېره کارآمد ده، انسانانو ته پې الله تعالی نجات ورکوي، انسانانو ته پې الله تعالی حاجات پوره کوي. او دریم نمبر محترمو، ما چې کوم پیغمبر ذکر علیه الصلاة والسلام وکړو هغه حضرت یونس علیه السلام
صحیح شو چې د خپل قوم نه یعنې قوم یې ډېر سرکشه شوی ورته وي تاسو ایمان راوړئ په تاسو به ګوره بیا د الله تعالی عذاب راشي. نو هغه چې دی محترمو د خپل قوم نه لاړې چې په دې به اوس عذاب راځي. به هر حال اوږده واقعه ده خو هغه بیا یو کښتۍ ته وخت، کښتۍ نه بیا د مۍ خېټې ته لاړی. نو د مۍ په خېټه کې 3 تیارې وي. یو خو د اوبو تیاره ده، دویمه د شپې تیاره ده، دریمه د مۍ د معدې تیاره ده. 3 تیارې شوې. صحیح شوه. نو د 3 تیارو کې الله جل شانه حضرت یونس علیه السلام له بری ورکو او د هغې مۍ د خېټې نه واپس د دنیا خېټې ته راوسته. صحیح شوه. نو محترمو زما ستاسو مشکلات دومره پیچیده نه دي، دومره غټ نه دي، دومره دغه دي چې زر به انشاءالله پوره کېږي. صحیح شوه. خو ما تاسو د ګناهونو په دلدل کې داسې نښتي د خپلو خواهشاتو په ضد کې داسې راغلي چې د هغې نه د خلاصي لار ما تاسو ته نه ښکارېږي. خپل ټولو خواهشاتو باندې ګسه خپه کېدی او خپل ټول د الله تعالی رضا او د رسول الله مبارک سنت په ښی لاس کې راونیسئ، شروع پرې وکئ او په ګناهونو باندې هم خپې کېدی، ګناهونه هم ټول پرېږدئ. که ګناهونه هم پرېښودل ټول په ټوله، د وړوکي نه واله د غټې ګناه پورې، د بد نظرۍ نه واله د هر قسم ګناه پورې دا تاسو پرېښودل نو ستاسو بیا وظایفو ته کولو ته ضرورت نشته. بس صرف 5 وخته لمونځ کوئ، ذکر عبادت کوئ، ښه اخلاق چلوئ، د خلکو سره نیک مرستې کوئ، د مخلوق باندې رحم کوئ، ستاسو به انشاءالله ټول حاجتونه پوره کېږي. خو نه داسې نه وي نو بیا که موږ ډېر هم وظایف وکړو که نه، ډېر هم ځان ستړی کړو، ډېر هم نوافل وکړو، ډېر هم تهجد وکړو، نو بیا به زما ستاسو کار نه کېږي. او په هر حال که د چا رشتې نه کېږي نو دې کې به د الله خیر وي، که د چا واده نه کېږي دې کې به د الله تعالی خیر وي. الله تعالی فرمایي مانه په صبر سره او په مانځه سره وغواړئ. نو 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړه. صحیح شو. د جمعې په شپه باندې نن شپه باندې که سبا شپه کې کواره ورځې کې او بیا په دغې کښېنه، په دغه ځای باندې 314 کرته لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا ووایه. مخکې وروسته د برکت دپاره درود شریف ووایه او بیا لاس پورته کړه د رب کریم په هغې لوی دربار کې چې الله زما دا حاجت پوره کړي، دا مشکل مې اسان کړي، دا مشکل مې اسان کړي، دا مې اسان کړي، دا حاجت دی، دا دی. انشاءالله چې په دې یو پیره کې به الله تعالی ستاسو حاجات، مشکلات، پریشانۍ ضرور به ضرور ختموي. او چې کله تاسو دعا غواړئ نو موږ عاجز فقیر ګناهګار ته هم پکې ډېره دعا وغواړئ، موږ به تاسو ته دعاګانې کوو، تاسو موږ ته کوئ. الله تعالی مو په خوږ ایمان خوشحاله کړه. الله تعالی مو ټول جایز حاجات پوره کړه. الله مو ټول